بسم الله الرحمن الرحیم. محترمو او معززو ورونو، د دین د ابتدایي زده کړو د درسونو په سلسله کې نن بیا د زکات اړوند څه مسائل تر بحث لاندې نیسو او همدا ډول په دغه سلسله کې مو په تیر درس کې د نصاب اړوند څه خبرې کړې وې. په نن درس کې به بیا د نصاب اړوند یو دوې درې مسلې لا ذکر کوو. بیا دا خبره ذکر کوو چې په کوم مالو کې زکات لازم دی. یوه مسله دا ده، کوم اولادونه چې نابالغ وي یا دا چې بالغان وي خو د عذر په وجه خپل نفقه نشي پیدا کولای، د دغسې اولادونو نفقه پر پلار ده، ځکه نو د دغو اولادونو نفقه د حاجت اصلي څخه بلل کیږي او کوم مال چې پر دغه نفقه مصرفیږي پر هغه باندې زکات لازم نه دی. دا هره مسله چې په تیرو درسو کې ذکر شوي دي دا زموږ د مذهب د معتمدو کتابو څخه را نقل شوي دي، خصوصا اکثره مسائل د دغه څلورو کتابو څخه رااخیستل شوي دي: بحر رائق، بدائع و صنائع، فتاوای هندیه او رد محتار. او تقریبا دا مسائل نږدې سره ذکر شوي دي. جلد 2 صفحه 206 کې دغه مسله ده. تر دې مخکې وروسته هغه نورې مسائل دي. فتاوای هندیه جلد اول صفحه 103 کې دغه مسله ده. او رد محتار جلد 2 صفحه 259 دا اچ ام سعید تبع چې ده. او بدایع و صنایع هم دا اچ ام سعید تبع چې ده. بله مسله دا ده، که یو کس ناداره وي، میرمن یې شتمنه وي، د نصاب څښتنه وي، د میرمنې د نصاب په وجه پر خاوند باندې زکات واجب نه دی. همدا ډول که کومه میرمن د نصاب څښتنه وي، خاوند یې پوروړی وي، د کال په تېرېدو سره پر ښځه باندې زکات ورکول واجب دي. د خاوند پورونه یې نه شمېرل کېږي. همدا ډول که خاوند د نصاب څښتن و، میرمن یې پوروړې وه، د زکات ته ورکولو په صورت کې د میرمنې پورونه نه شمېرل کېږي، ځکه د خاوند او میرمنې حسابونه سره بیل دي. د هر یوه مال جلا دی او د هر یوه جلا مسئولیت او مکلفیت دی. که د یو سړي میرمن د نصاب څښتنه وي، خاوند ته یې زکات ورکول جایز نه دي. همدا ډول د میرمنې زکات خپله پر میرمنې باندې واجب دی، پر خاوند یې واجب نه دی. او همدا ډول هغه مالونه چې زکات ور باندې فرض دي، په دې کې هم څه خبرې کول پکار دي. لکه مخکې چې ورته اشاره وسوه چې الله جل جلاله د خپلو بندګانو د ښېرازۍ لپاره بېلابېل قسمونه توکي پیدا کړي دي. کومو ته چې مال ویل کېږي، په هغو ټولو کې زکات فرض نه دی، بلکې زکات پر هر هغه مال باندې فرض دی کوم چې زیادت کوي، لکه د تجارت مال، سره او سپین زر، چارپایان او داسې نور. د یادولو وړ ده چې د سرو سپینو زرو او هم د نغدو پیسو پرته چې نصاب ته ورسیږي، دا سره زر وي که سپین زر وي که نغدې پیسې وي، که نصاب ته ورسېده زکات باندې واجب دي، که تجارت ور باندې کوي او که یا. او پر مالونو باندې په دې شرط زکات لازم دی چې د تجارت لپاره به وي. یعنې دا چې که یو کس په کور کې غالۍ او داسې نور سامان لري خو د تجارت لپاره نه وي، زکات باندې لازم نه دی، ځکه په داسې صورت کې دغه مال زیادت نه کوي. کوم مال چې زیادت نه کوي پر هغه مال باندې زکات لازم نه دی. حاصل دا چې د تجارت د سامان آلاتو څخه مقصد د نغدو پیسو څخه پرته هر هغه مال کېدلی سي چې تجارت او
د کاروبار لپاره استعمالیږي. د مثال په ډول د کسب آلات او ماشین، استعمالي سامان وي، کالی وي، د خوراک څښاک شیان وي، زیورات او جوهرات وي، حیوانات او نباتات وي، مځکه یا سرای وي، منقوله یا غیر منقوله، جایداد او ملکیتونه وي. مقصد دا چې هر شی چې وي د فایدې حاصلېدو په نیت د پیر او پلور لپاره استعمالیږي، هغه د تجارت مال دی، زکات باندې لازم دی. همدا ډول د حیوانانو لپاره هم شرط دا دی چې په خپله خوله باندې څړ کړي. که داسې نه وي نو بیا یې حکم بیل دی چې وروسته به انشاءالله تفصیلي بیان وسي. حتمي ده چې ځینو خلکو ته به دا سوال پیدا کیږي چې سره او سپین زر، همدا ډول نغدي پیسې چې تجارت نه پکول کیږي، باید پر دې باندې هم زکات لازم نسی، ځکه په دغسې صورت کې خو به سره او سپین زر زیادت نه کوي او نه هم نغدي پیسې زیادت کوي چې تجارت نه پکېږي. باید په دغو درو شیانو کې زکات نه وای. جواب دا دی چې دغه درې واړه شیان اصلا الله جل جلاله خلقتن د تجارت او زیادت لپاره پیدا کړي دي. دا چې مالک تجارت نه پکوي دا بیله خبره ده، او نور شیان خلقتن د تجارت لپاره نه دي پیدا سوي. همدا وجه ده چې د فقه علماء کرام فرمایي زر او نغدي پیسې که مالک تجارت ورباندې کوي او که نه ورباندې کوي زکات ورباندې واجب دی. نور شیان که تجارت ورباندې کېدی یا یې زیادت کاوه زکات ورباندې لازم دی، او که یې زیادت نه کاوه زکات ورباندې واجب نه دی. د سرو زرو زکات که د چا سره 20 مسقاله سره زر موجود سوه او یا هم 1.5 تولې زر موجود سوه چې په اوسني تول 15 ګرامه د مفتابهي قول مطابق، یا په بل عبارت 409 ملي ګرامه کېدل کال ورباندې تیر سو 2.5% د زکات باندې واجب دی. مسئله سره زر که د چا سره موجود و نصاب ته رسېده زکات پرې واجب دی، عام تر دې چې تجارت پکوي او که نه پکوي، ځکه د سرو زرو اصلي خلقت الله جل جلاله د پیسو په ډول پیدا کړی دی. که د چا سره یا سپین زر موجود و کاروبار یې نه پکاوه، بلکې زیورات یې ځینې جوړ کړي و ځان ته یې ایښي وه، دا نیمګړتیا د شریعت نه ده او نه یې شریعت ذمهواره دی، ځکه د سکو دپاره اصلا سره زر او سپین زر پیدا سوي. مثلا که یو چا 1.5 تولې سره زر درلوده، د کال د پوره کېدو وروسته یې په نغدو پیسو زکات ورکړ، زر هغه صفرا یعنی 1.5 تولې ورته پاته سوه، راتلونکي کال به بیا زکات ورکوي. او که د دغه زرو څخه زکات ورکړ او زر تر 1.5 تولې کم سوه او د ده سره نورې پیسې نه وې چې نصاب په پوره سي، زکات باندې واجب نه دی. همدا ډول که د یو چا سره خالص سره زر موجود نه وه، بلکې په دغو زرو باندې کوټ ګډ وه، په دغه صورت کې فیصدي ته کتل کېږي. که د سرو زرو فیصدي پر کوټو باندې زیاته وه ټول زر بلل کېږي، زکات ورباندې واجب دی. او که د کوټو فیصدي ورباندې زیاته وه کوټ بلل کېږي، زکات ورباندې واجب نه دی. البته که دغه کوټ د تجارت لپاره پراته وه بیا زکات د قیمت په حساب ورباندې واجب دی. دا و د زکات اړوند چې په کومو مالو کې ستا په کومو کې نسته، یو څه مسائل او دې ته ورته څه مسائل نورې سته، هغه به انشاء الله په راتلونکي درسو کې تر بحث لاندې نیسو. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا.